سلام او سهار په خیر. د غزه روز خپرونې ته ښه راغلاست. په هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 6,000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې په کرونا وایرس 414 کسان اخته شوي دي. په دغه موده کې 19 ناروغانو ژوند له لاسه ورکړی او 450 ترې روغ شوي دي. په دې اړه ریپورټ ګورو، بیرته راګرځو. د کرونا ویروس د هرې ورځې په تیریدو سره په افغانستان کې ګڼ کسان لاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا ویروس 414 کسان اخته شوي دي. په تیره یوه شپه ورځ کې په کرونا د اخته کسانو له ډلې 19 کسان مړه شوي او 450 ترې روغ شوي دي. در 24 ساعت گذشته در افغانستان مجموعاً 1122 سامپل مورد آزمایش قرار گرفته در لابراتوارهای مختلف که از این میان 414 واقع مثبت تثبیت شده. در کنارش متاسفانه 17 تن از هموطنان ما جانهای شیرین خود از دست دادن و 54 تن دیگر شفایاب شده. په ټولیزه توګه په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 6,350 ته رسېدلی چې له دې ډلې 1,350 کسان مړه شوي او 245 ترې روغ شوي دي. او درنو لیدونکو، په همدې موضوع باندې تم کیږو دا چې په هیواد کې د کرونا وایرس مخ په خورېدو دی او د دغه ویروس له امله هغه ګواښونه هم لوړیږي. موږ سره نن په خپرونه کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید مجرو د سکایپ په کرښه دی چې په سر کې ورته ښه راغلاست وی. ښاغلی مجرو، خپرونې ته په خیر راغلی. ډېره مننه چې وخت یې راکړو. لومړی پوښتنه به همداسې مطرح کړو چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله وضعیت څه ډول دی اوس مهال؟ مننه. زه تاسو ته او ستاسو محترم لیدونکو ته سلام وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د روغتیا وزارت هغه وقایوي اهتمامات او مشورې په نظر کې ونیسئ. هغه تاسو ورته اشاره وکړ د ارقامو د کرونا اخته شوي کسان ارقام ښیي چې موږ د قلې خواته یا مخبره پیک خواته روان یو او زموږ هڅه د اول نه پر دې و چې دا سرعت یو څه آرام وسی او د هغې ترڅنګ د مسیر اوږده سي څو موږ د دې دپاره وخت ولرو څو هم روغتیایي سیستم ورته اماده کړو، هم خلک خپل ژوندانه ورته اماده کړي. خو متاسفانه د خلک ټیټ همکاري او مرستې کچه د دې لامل شوی دی چې زموږ تلاشونه، زموږ فعالیتونه د هغې سره چې خپل مؤثریت لري، بیا هم هغه توقعات چې موږ درلود هغې ته برابر نه اوسي او د ارقام هره ورځ مخکې تر بل ورځې نه زیات شي. غوښتنه مو دوامدار د خلکو نه کړی دی چې د روغتیا وزارت هغه مشورې او د نړیوال روغتیایي سازمان مشورې او لارښوونې ته توجه وکړي. که خلک زموږ سره مرسته کړې وای، کچه به د آمارو کچه به تر دې نه هم ټیټ وای، خو بیا هم د اوسني وضعیت د کتو سره د روغتیا وزارت هغه اړینه اهتمامات او آمادګي لاس لاندې نیولی. وضعیت که په دغه حالت مخته لاړ شي، موږ د دې توان لرو چې هم ټسټونه وکړو او هم ناروغان په روغتونونو کې ورته درملنه وشي. منتها که بیا هم خلک بې احتیاطي وکړي او وضعیت خدای نکرده چین و ایران و ایټالیا غوندې واقع شي، نو بیا زموږ ظرفیتونه د هغه اړتیاو په مقایسې سره به بسنه ونه کړي. تاسو دغه خبرداری او داس مهال ورکوئ چې د هیواد په یو شمېر ښارونو کې لکه جلال آباد، مهترلام، مزار، سرپل، کندز ښارونو کې هغه د کرونا ویروس له امله لګېدلي محدودیتونه نرم شوي دي. معنا دا چې هر څه برعکس روان دي. هلته د کرونا ویروس مثبتې پیښې لوړیږي او هلته محدودیتونه کمیږي. دقیقا متاسفانه موږ د خلکو نه خلاف د توقع مرسته کم لرو، انتقاد زیات لرو. یعنی هر ورځ د مرستې کچه ټیټیږي. د دوی تابعیت د روغتیا وزارت او د دولت هدایات او لارښوونې او پیامونو په اړه ټیټیږي او په مقابل کې انتقاد. ښاغلی مجرو، داسې که فکر وکړو چې درست خلک همکاري نه کوي، نو بالاخره تاسو کومه بله حل لاره ورته نه لرئ؟ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ خپل ظرفیت زیات کړو. د کرونا مشکل د افغانستان اختصاصي مشکل نه دی، په ټول نړۍ کې دی د چالش ایجاد شوی دی او په نړۍ کې تر ټولو نه قوي او
متخصص روغتیایي سکتور یې هم په زنګونو کړی دی. یوازینۍ د حل لارې دا دی، یوازینۍ د بریالیتوب لامل دا دی چې خلک روغتیا سکتور دولت سره مرسته وکړي، څو دا پروسه یو څه اوږده سي، هم روغتیا سکتور هم ټولنه هم دولت د دې وخت پیدا کړي څو اړین آمادګي ورته ونیسي. کار چې موږ اوس کولی شو دا دی چې موږ هم د ټیسټ ظرفیت مو زیات کړی دی، تاسو رامار ته وګورئ، هم د مشکوکو واقعاتو پیدا کوونکو ټیمونه مو زیات کړي، او هم د ناروغانو دپاره د بستر تعداد زیات شوی دی. په سر کې چې کله تاسو څه موده وړاندې ویلو ښاغلی مجرود چې دغه د ټیسټونو ظرفیت به لوړیږي، په هغه اندازه چې باید لوړ شوی وی هغسې ونه شو. تاسو ویل چې په ورځ کې به زرګونه ټیسټونه کیږي، اما اوس هم هماغه سلګونو ته رسیږي. مشکل اصلي په څه کې دی؟ موږ د 2000 ټیسټ ظرفیت دا اوس لرو، پرون مو 1200 ټیسټ کړی. څومره چې اړتیا ورته اوسي هغومره ټیسټ کیږي، څومره چې سمپل راشي هغومره ټیسټ کیږي. موږ 60 نور د پی سی آر ماشینونه مو غوښتي، تر اوسه نه دي رسېدلي. مصرفي مواد موږ د روزمره مصرف لرو، د نړیوال روغتیایي سازمان موږ ته وعدې کړې وي چې تقریبا 1.5 لک کټ نور به موږ ته راوړي. د پرواز د کنسلېدو له کبله دا یو څه ځنډېدلی. د اوس لپاره د نشتون سره مواجه نه یو، د کمبود سره یې مواجه یو. د دوی وعده پر دې ده چې دوشنبې ته به ټول هغه پکیج به موږ ته تحویلوي. خو بیا هم زه تاکید کوم چې ظرفیت په تیرو 2 هفتو کې 2 برابره شوی، 2.5 برابر، تقریبا د 800 نه 2200 ته رسېدلی دی. پرون د یو مثال په توګه موږ تقریبا 1200 ټیسټ کړی، او دا کچه به هره ورځ زیاتیږي. خو بیا هم دې ته متوجه اوسئ چې موږ ټیسټ هغومره کولی شو چې سمپل موږ ته راشي، یعنې خلک مراجعه وکړي. همدغلته اوس ما پوښتنه هم دا کوله چې ځینو لیدونکو سره همدغه موضوع مطرح چې بالاخره دغه ټیسټونه په کوم اساس باندې کیږي؟ خلک تاسو ته مراجعه کوي، دغه بهیر یې که خلکو ته روښانه کوي چې څه ډول دی؟ که چېرته تاسو ته خلک مراجعه ونه کړي، نو کیدای شي یو ټیسټ هم تاسو ونه کوئ، که څنګه؟ ډېر حساس نقطې ته مو اشاره وکړ. یو خو زموږ د نن 1200 ټیسټ د اولې ورځې د 15000 ټیسټ ارزښت لري. دې دپاره چې اوس موږ خپل ټیسټونه معقول کړی، راشنلاس کړی مو دی، یعنې د هغه کسانو نه نمونې اخلو چې هغې کې شک زیات وي، او اکثر هم وینئ تاسو 15 40 تر 45% مثبت واقعات موږ شناسایي کو په هر 1000 ټیسټ کې چې موږ اخلو. دا یو موضوع. بل موږ د مثبتو واقعاتو پیدا کولو لپاره څو میکانیزم لرو. یو موږ ټول ورودي ساحاتو کې په هیواد کې مرزونه او هوایي ډګر کې هلته ټیمونه لرو چې مشکوک واقعات پیدا شي. دویم د ټولنې په کچه موږ حداقل په کابل کې مثلا 12 فکس سایټ لرو، 6 موبایل سایټونه لرو چې دوی ګرځي. هر چیرې چې مثلا فلان ټلویزیون کې موږ مشکوک اوسو، فلانه رادیو کې اوسي، فلانه شرکت کې اوسي، فلانه کور کې اوسي، موږ ټیم ورته استو او د هغې سره 12 څنګه پوهېږئ ښاغلی مجرود چې هلته مشکوک کسان دي؟ دا تشخیص څنګه کوئ؟ څو میکانیزم دی. یو خبره خو دا ده چې خپله خلک 116 ته زنګ وایي یا زموږ مراکز ته مراجعه کوي، یا هلته مراکز موجود دي. دویم میکانیزم دا دی چې موږ هغه کسان چې مثبت واقعات دي د دوی کانټاکټ ټریسینګ کوو، یا ګورو چې دوی په ټولنه کې د چا سره اړیکه درلوده، چا سره نږدې وو، بیا ځو هغه کورنۍ، هغه اداره، ټول کسان موږ سمپل اخلو. او خلک هم یو تعداد کسان چې واقعا مثبت واقعات دي یا مشکوک واقعات دي، یا روغتون ته مراجعه کوي یا زموږ سایټو ته مراجعه کوي. یعنې دا د وګونې د دواړو خواو نه همکاري ده. هغه ځایونه چې موږ مشکوک یو موږ ورته مراجعه کوو، کور کې ناست نه یو، ورته دفتر کې ناست نه یو، موږ موبایل ټیمونه لرو. هغه کسان چې مثلا روغتون ته راشي هلته وویني چې دا مثبت واقعه سو، بیا دوی ټول کورنۍ، هغه کسان چې دوی ورسره اړیکې کې وو دوی ټیسټو. دا زموږ ملګري رسنیو کې یو مثال دی. یو مثبت کیس پیدا سي، موږ ټول د رسنۍ کارکوونکي ټیسټو. روغتونو کې مثلا موږ یو ټول یو لوی اندېښنه دا اوس لرو، زموږ 3-4 روغتونو کې مثبت واقعات پیدا شوي او موږ دې ته مجبور چې هغه روغتون ټول ټیم بیا ټیسټ شي، حتی د دوی کورنۍ. نو دا هغه میکانیزم دی چې په دنیا کې د نړیوال روغتیایي سازمان د خوا نه عملي کیږي، چې هم اکټیف دی، یعنی کسان مستقیما فعال راځي، او یا موږ مستقیما خلکو ته مراجعه کوي، او پاسیف دی چې هغه کسان چې بیا د دوی سره تماس درلود موږ د هغوی پسې ګرځو، هغه پیدا کوو او سمپلونه ورنه. داسې ویلی شئ چې مشخصا کوم کسان چې د کرونا ویروس له امله ژوند یې له لاسه ورکړی دی، یعنې وروستی شمېر خو موږ سره همدا دی چې تاسو موږ ته راکړی دی 153 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه 153 کسانو په منځ کې
څومره د بهر نه راغلي دي او څومره دلته داخل کې چې په کرونا ویروس باندې اخته شوي وو ژوند یې لاسه ورکړی دی او ډیرکټ دغه ناروغانو نورې کومې داسې ستونزې درلودې؟ اوس خو نور نو د کیس تعریف یا کیس ډیفینیشن تغییر کړی، نور نو موږ ته بیا مهم نه دی چې څوک د بهر نه راغلی که نه دی راغلی. ډېر وخت کېږي موږ په ټولنې کې فعال څرخه لرو د ویروس، اوس هیڅ هغه یو خاص معیار نه دی. منتها شی چې بیا مهم دی چې اکثره کسان چې مړ شوي سن یې زیات دی او بل مترافقه ناروغي یې درلود، مثلا د زړه تکلیف یې درلود، ډایبټیس درلود، هایپرټنشن یې درلود یا د فشار یې جګ. خو منتها یو بل دردمن موضوع بیا دا دی چې هغه په دې کې یو تعداد زیات ځوان کسان هم دي. نو خبره مې ټولو ته پیام مې ټولو ته دا دی چې دا ویروس کولی شي چې هر څوک اخته کړي، هر کور ته راشي، هر ادارې ته راشي او هر سن اخته شي او متاسفانه په هر سن کې د مړینې کچه د توقع نه زیات دي. هو او بله یو ستونزه چې د کرونا ویروس له امله خلک ورسره لاس او ګریوان دغه د تنفسي ستونزو موضوع ده چې په دې کې بیا ناروغ په کله چې دغه ناروغي شدیدېږي، سخت حالت ته ورځي، ایمرجنسي حالت ته ورځي، حتما تنفسي آلو ته هم ضرورت لري. فکر کوم زموږ د معلوماتو د مخې په افغانستان کې دغه تنفسي آلې کمې دي، خصوصا د افغان جاپان روغتون کې همداسې ریپورټونه خپاره شوي دي چې هلته تنفسي آلې نشته او که شته دی د تخصص په برخه کې څوک نشته دی چې سمې وکاروي. ستاسو معلومات به پرې راولو. یو خو په کاراتو ما د رسنیو نه په ډېر درنښت غوښتنه کړې چې په داسې حساس وخت کې فیسبوک غیر تایید شوي پیامو باندې تاسو تمرکز مه کوئ. 3 میاشتې تیر شوی، لسهاو ګزارش جوړ شوي، ستاسو محترم رسنۍ هم تللی دی، افغان جاپان آی سی یو اتاقونه لیدلي، هلته موږ وینټیلیټر لرو، مانیټور لرو، انفیوژن پمپ لرو او تاسو بیا په برنامه کې وایاست چې داسې اخبار دی چې هلته وینټیلیټر نشته. دا د خلک بې اعتمادۍ سبب ګرځي، دا د خلک لرېوال دی. یو دلیل چې زموږ مړینې کچه زیات دی چې خلک په کورو کې پاتېږي او د متاسفانه کاذب او غیر دقیق راپورو پر اساس اعتماد نه کوي روغتون ته. موږ په افغانستان کې اما ښاغلی مجرو پرې چې خلک پوه شي، پرې چې خلک په دې باندې پوه شي، دا زموږ دنده ده چې خلک خبر شي که چېرته هغه بیا ستاسو معلومات پرې راخلو چې خلکو ته رسولی. موږ په افغانستان کې تقریبا 4,500 وینټیلیټر لرو. زموږ موجوده آمار ښیي چې په اکثرو روغتونونو کې تقریبا 20 یا 30% د 4,500 وینټیلیټرو ته اړتیا ایجاد شوی دی. بد ذهنیت، منفي ذهنیت چې متاسفانه د یو تعداد ژورنالیستانو او یو تعداد فیسبوک چلوونکو د خوا نه ټولنې ته انتقال سو، هغه دا دی چې وینټیلیټر یوازینی د مرګ لامل اسرائیل دی او د ژوند لامل وینټیلیټر ده. هر ناروغ چې اوس ښاغلی مجرو اجازه راکړه چې د بد ذهنیت خبره هم روښانه کړو. 2 اونۍ وړاندې، تقریبا 2.5 اونۍ وړاندې تاسو په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د یو اوج خبره وکړه چې دا به اوج ته رسیږي، ډیریږي به دغه پیښې. تاسو همیشه د ناورین د فاجعې خبره کوئ. هغه څه چې تاسو خبرداری ورکړی وو وړاندې ښاغلي وزیر او تاسو همدارنګه نورو هغه کسانو چې رسنیو ته معلومات ورکول، همیشه به د یو ناورین خبرداری ورکو، اما هغه څه اوس مهال نه لیدل کیږي ښاغلی مجرو. خو دا یو ښه خبره ده. هغه ناورین اما ذهنیتونه داسې اماده شوي چې ناورین به رامنځته کیږي. موږ دا شوای چې تاسو وینه په ټولنه کې نه وینو، که مو لیدلی وای سړکونه به داسې ډک نه وای. دومره موږ په خو تاسو دا خبره کوله ښاغلی مجرو. خبره مقطع سو، یا پرېږدئ چې زه خبرې وکړم یا تاسو خبرې وکړئ، زه غوږ باسم. مهرباني. اولا ماډلینګ په ټول دنیا کې د کرونا ویروس په اړه متاسفانه هر چیرې چې شوی د امریکې نه شروع تر افغانستان نه دقیق نه دی. دا یو ناپېژندل شوی ویروس دی او د دې په اړه پیشبیني ډېر سخت ده. زموږ په تحلیل پر اساس افغانستان کې یو عمده لامل چې موږ تر اوسه هغه بد ناورین چې تصور کېږي او نور هېوادو کې واقع شوی نه لرو، دا دی چې موږ ډېر وختي شروع کړ، خلکو ته مو دا اخطارونه ورکړئ. هرات یوازینی ښار په دنیا کې دی چې پس د اولین کیس نه موږ ایمرجنسي حالت اعلان کړی. کابل اولین پایتخت په دنیا کې دی چې موږ هلته پس د 4 مثبت واقعاتو نه ایمرجنسي حالت اعلان کړی.
3-4 هفتې چې خلک کور کې پاتې سو دا موږ ته وخت راکړ چې دا هغه چې ما درته اشاره وکړ چې دا لړۍ اوږده سي ارتفاع یې کم سي یعنې موږ عمر د ویروس څرخېدل په ټولنه کې زیات سي خو تعداد یې کم سي. دا اوس هم تاسو وګورئ زموږ ارقامو ته د ورځې چې کابل کې او نور ښارو کې قرنطین ته بې توجهي سوی آمار مخ پر زیاتېدو دی. هر وخت چې خلک مرسته وکړي برته کورو کې پاتې سي دا آمار به ټیټ سي. زموږ هڅه پر دې دی په ټول دنیا کې دا موضوع نه ده چې موږ به کرونا ویروس په اني ډول دا ورک کړو. زموږ ستراتیژي په نړۍ کې ستراتیژي پر دې باندې متمرکز ده چې دا پروسه اوږده سي او د منحني هغه ارتفاع یا د زیاتو واقعاتو تعداد کم شي. دا یوازینی د حل لارې کور کې پاتېدل، قرنطین رعایت کول، بهداشتي امور ته توجه کول دی. د یوازې په تختو باندې په وینټیلیټر باندې موږ خلک نشو ساتلی خو همدا زموږ مسؤلیت دی چې موږ اړینه آمادګي ورته ونیسو. بیا هم تاکید کوم 4.5 وینټیلیټر لرو، 30% تر اوسه استفاده شوي، 5.5 تر 600 نور په لاره کې دی چې انشاءالله د جرمني نه موږ ته راځي. درست. یو بله موضوع چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری هم ورکړې ده چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خبره کیږي. که چیرته دغسې یو موضوع مطرح او هغه هم داسې ویل کیږي چې په ساړه موسم کې به دغه څپه یو ځل بیا راځي. اروپایي هېوادونو ته هم تازه دغه څه شېبې وړاندې چې د خپرونې نه مخکې ما ولوستل ویل کېږي چې په اروپایي هېوادونو کې به د سړې هوا پر رسېدو سره دغه دویمه څپه لا زور واخلي. افغانستان هم داسې د یو څه سره مخامخ ده چې د ژمي په موسم کې کیدای شي موږ هم همدغسې یو حالت سره مخامخ شو، په داسې حال کې چې ډېری پیښې به لا هم پټي او کسان به پې اخته خو لا ټسټ شوي نه دي او ثابت شوي نه دي. بیا فکر کوئ چې هغه وخت به یو ستونزمن حالت چې د افغانستان د صحت برخه او خلک ورسره مخامخ کیږي. دقیقاً دا یو لوی اندېښنه په ټول دنیا کې د ټول مشابه ویروسي ناروغیو په اړه شته. افغانستان کې هم دا خطر شته. د مني په فصل کې متاسفانه دا دویم څپې د وقوع احتمال شته. منتها مشکل په څه کې دی؟ تاسو که انفلوئنزا پاندیمي ته هم وګورئ، هلته هم 500 میلیون کسان اخته سو، 50 میلیون مړ سو او زیاترین د مړینې کچه او اخته کېدو کچه په دویم څپې کې وه. د دې دپاره چې خلک خسته کېږي، خلک بې تفاوت کېږي او د هغې تر څنګ روغتیا سیستم فلجېدو خواته ځي. نو خلک په اول څپې کې که مرسته ونه کړي، توجه ورته ونه کړي، دویم څپه چې راځي مشکل یې په دې کې دی چې یو خو د فصلي ناروغي سره دا ګډوډېږي. منې دی هر څوک به فکر کوي چې زه یو ساده زکام یا ریزش لرم، بل خلک به خسته وي، بې تفاوت او د روغتیا سیستم فلجېدو خواته ځي. زه بیا هم تاکید کوم دا اوس هم که خلک مرسته ونه کړي او په دویم څپې کې روغتیا سیستم فلجېدو خواته ځي او هلته به زموږ هغه تهدیدونه به تاسو باور کوئ چې لوی ناورین به منځته کېږي. دا اوس موږ 3-4 روغتون کې ډېر جدي مشکل لرو. زموږ پرسونل اخته شوي دي او یو عمده لامل یې دا دی چې پوه او ناپوه کسان ورته ډېر توجه نه دی کړی، ویلي چې کرونا مهم نه دی، کرونا جدي نه دی، کرونا رښتیا نه دی، کرونا د تجارت ته ما نه نیسي او دا سبب شوی چې اوس موږ په طبي ټولنه کې هم متاسفانه مثبت واقعیت زیات ولرو. بله، همدې وروستۍ جمعبندۍ کې بیا یو ځل اشاره هم دې ستاسو خبرو ته کوو، د وروستۍ خبرو ته چې اوس لکه څنګه چې پیښې مخ په زیاتېدو دي، اما ورسره د بیا د کوچني اختر پر رسېدو سره کابل ښار کې یو شمېر هټۍ پرانیستل شوي دي، خلک کارونو ته هم ځي. فکر نه کوي او خلکو سره دغسې یو ذهنیت دی چې تر بعد د اختر نه به هر څه ختمي او نارمل به خلک خپلو کارونو ته ځي. یو بله موضوع مو سره یو ځای کومه چې څو موده وړاندې د ننګرهار والي سره ما خبرې وکړې د دې کرونا ویروس په تړاو باندې. هغې داسې یو دلیل وړاندې کړو، ویله چې ما چې ولې اجازه هم ورکړې ده خلکو ته چې کارونو ته لاړ شي. هغې ویله چې افغانستان یو فقیره هیواد دی او هر څوک د خپل ځان په خپله وساتي، نور د نارمل خپل کارونو ته ځي. په یو جمعبندۍ کې د ټولو موضوعاتو ته یو اشاره وکړئ او د لیدونکو سره هم دغه ذهنیت چې پیدا شوی دی چې بعد د اختر نه به نور کرونا هېڅ دغسې څه نه وي او خلک به خپل نورمال حالات خپل کارونو ته ځي. دې باندې شک نشته چې موږ خلک نه په افغانستان کې چې یو غریب او فقیر او بیچاره هېواد دی او په ټول نړۍ کې خلک نشي کولی چې موږ ته رابده په میاشتو په کلو کور کې وساتو. د روغتیا وزارت اندېښنه پر دې دی چې بې کوم تدبیر نه که قرنطین مات سي پس د اختر نه خدای نکرده د خلک کار به خلاص وي، خو د روغتیا وزارت د ډاکټرانو
روغتونونو او د قبرستانونو کار به زیات شي. متاسفانه دا یو تریخ واقعیت دی چې هغه ناورین دی چې تاسو وایاست چې هغه واقع نشو واقع کیږي، متاسفانه توجه ورته ونه شي. دا یو موضوع. بل موضوع دا دی چې د روغتیا وزارت خپل طرح تکمیل کړی دی، په یو یا دوه ورځو کې هم دولت ته هم ټولنې ته هم خصوصي سکتور ته وړاندې کیږي. موږ دې باندې باید آماده اوسو. ښاغلی مشرو وبخه ډېر زیات وبخه چې خبرې لقطه کومه. اوس که چېرته خلک د روغتیا وزارت هغه لارښوونو ته پام وکړي، معنا ده چې دستکشې وه په لاسونو کې ماسک واچوي او هغه کومې لارښوونې چې شوي دي فاصله مراعات کړي، بیا هغه خپلو کارونه او بزنس او هغه هر څه چې دي هغې ته ادامه ورکړي. بیا کومه ستونزه شته؟ تاسو وینئ کومه ستونزه؟ زه دغه خبرې مې ویل چې موږ طرح آماده شوی 3 مرحلې دپاره. په اول 3 میاشتو کې به اهتمامات جدي چې خلکو خپل کار او درس او نارمل ژوندانه ته ګرځي. دویمه د 3 میاشتو تر 1 کال دی او درېیمه د 1 کال نه پس دی. که خلک اهتمامات رعایت کړي، بیا هم زه تاکید کوم اپیډیمیولوژیک منطق دا نه دی چې موږ کورونا په یو وره ورک. دا لړۍ باید اوږده سي، ارتفاع یې کم سي. یعنې د دې پر ځای چې موږ په یو میاشت کې 300,000 د ورځې لرو او په یو میاشت کې پس ختمیږي، دا داسې کار وکړو چې په ورځ کې 300 ولرو او د 6 میاشتې دپاره. په داسې صورت کې بیا موږ دا فرصت لرو چې ورته بستر برابر کړو، خدمات وړاندې کړو او خلک خپل ژوندانه ته ورسي او د مړینې کچه ټیټه شي. په دا ویروس کې دا یو علمي موضوع ده، ډېر تخنیکي ده. یو مفهوم دی په نوم د هرډ امیونټي یا هغه ګله ییز معافیت. ویروس په مقابل کې دوه انتخاب زیات نه ده، یا باید ټول واکسین سي، د واکسین د طریقې معافیت کسب کړي، یا دا ده چې په ویروس اخته شي او ژوندی پاتې سي او معافیت کسب کړي. د دغې دوه منطقو پر اساس موږ باید داسې کار وکړو چې دا وخت رانیسو. یا واکسین ته معطل سو، وخت رانیسو، د پروسه اوږده کړو څو وخت راځي خلک معاف مقابل کړي، یا داسې کار وکړو چې په آرامه کم ویروس ته اخته شي او موږ د دې ظرفیت ولرو چې هم دوی ته لارښوونه وکړو او خدمات ورته وړاندې شي او خلک خپل ځان ته توجه وکړي. په یو کور کې که مثلا یو نفر په هر 10 ورځې کې اخته شي، دوی د دې فرصت لري چې هم خپل اقتصاد ته، هم کورنۍ ته، هم د خدمات ته ورسي. او که په یو کور کې 10 کسان اوسي او په یو دوی اخته شي، هم اقتصادي د لاسه سي، هم یو بل ته رسیدګي نشي کولی او هم متاسفانه د مړینې کچه به زیاته شي. مننه تاسو. ډېره زیاته مننه ښاغلی مجرو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال دا چې خپل وخت په دغسې اساس شرایطو کې موږ ته راکړو. کور مو ودان سلامت اوسئ. او درنو لیدونکو د آغاز روز د خپرونې په دې برخه کې ادامه اخلو. بېرته زر راکړئ. د کرونا ویروس او د حکومت لخوا د نږدې 2 میاشتو قرنطین په موده کې د هیواد اقتصاد او خصوصي سکتور ته په میلیاردونو ډالره مالي زیان اوښتی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خوني مسؤلین وایي که حکومت له خصوصي سکتور سره د وارداتو د محصول په ټیټوالي او د مالیاتو د معافیت په برخه کې همکاري او تشویقي بستې خصوصي سکتور ته وړاندې نه کړي، په هیواد کې به د فقر کچه پراخه او د خرید توان به نور هم ټیټ شي. د صادراتو ګمرکونو د هیواد ښارونو کورنیو تولیداتو ساختماني چارو د بندیدو ترڅنګ په زرګونو هیوادوالو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې دا د هیواد په اقتصاد تر ټولو ناوړه اغیزه کړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي هیواد په دغه شرایطو کې حکومت باید په ګمرکونو کې د وارداتو د محصول په برخه کې همکاري پراخه کړي ترڅو د فقر د مخنیوي لپاره تدابیر رامنځته شي. دوی زیاتوي په دغه 2 میاشتو کې د هیواد اقتصاد او خصوصي سکتور ته په میلیاردونو ډالره زیان اوښتی. با آمدن ویروس کرونا و قرنطین شدن اکثر ولایت‌های افغانستان میلیاردها دلار و یا معادل آن افغانی مردم افغانستان متضرر شد و دلیل متضرر شدن هم هی هست که توقف صادرات، توقف نسبی تولیدات و با چالش روبرو شدن واردات که از کشورهای بیرونی ما واردات داشتیم.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم وایي افغان حکومت په ځانګړې توګه مالیې وزارت باید په کورنیو مارکیټونو کې د توکو د بیو د ټیټولو لپاره خصوصي سکتور سره په ګمرکونو کې د محصول نه نیولې د مالیاتو او نورو برخو کې خپل همکاري پراخه کړي. دوی وایي که د مالیې وزارت د خپلو مالیاتو د کمښت د پوره کېدو برخه له بهرنیو مرستو تنظیم کړي نو کولی شي اوسنی اقتصادي بحران مدیریت کړي. حکومت کولی شي د نړیوالې ټولنې په مرسته له دوی سره بلا یوازې مرستې وکړي. دوهم دا ده چې دوی ته پورونه ورکړی شي. پورونه تر حده هڅه وکړي چې حسنه قرض وي، حسنه پور وي، او که بیا مجبورېږي چې باید سود پې وي نو هغه باید تر ټولو ټیټې کچې کې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې هیواد کې د کرونا د بحران له امله د مالیې وزارت هم د عوایدو په کمیدو خپله اندېښنه څرګنده کړې. خو دا چې د اوسني اقتصادي بحران د حل لپاره او د خصوصي سکتور د هڅونې لپاره کوم پروګرام لري او که نه، په دې هکله د مالیې وزارت لا خبرې کول له وخته وړاندې بولي. او درنو لیدونکو، موږ هم په همدې موضوع باندې د اقتصادي چارو په ښاغلي تاج محمد تلاش نظر او هغه وړاندوینه پرې اخلو، دا چې په هیواد او نړۍ کې د کرونا ویروس له امله کوم اقتصادي زیانونه رامنځته شوي دي. لومړی په هیواد کې تم کیږو او پوښتنه مو همدا کوو چې ښاغلی تلاش په سر کې ښه راغلاست. ریپورټ مو ولید رښتیا هم افغانستان به د کرونا ویروس له امله په راتلونکي کې د ځینو اقتصادي ننګونو سره مخامخ شي، په ځانګړي ډول خصوصي سکتور او په داسې حال کې چې زیاتره خلک هم وزګار شوي دي او د فقر کچه هم لوړه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته درناوی وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول عبادات د خدای په درګاه کې قبول او منظور وي. ګورئ جلیلي صاحب، د کرونا وایروس کله چې د چین د ووهان د ښار څخه پیل سو او داسې نورې نړۍ ته ولاړ او بالاخره بیا ګاونډي هیواد ایران ته راغی، د ایران څخه بیا افغانستان ته متاسفانه دا وایروس را دننوت. واقعا لومړی خو چې حکومت د قرنطین موضوع اعلان کړله، په دې کې مو زرګونه اتلکونه دکانونه او هغه وړې او غټې او متوسطې تصدۍ چې مختلف خدمات به وړاندې کول هغه وتړل شولې د حکومت د خوا نه. په دې کې اقتصادي ضربه واقعا خصوصي سکتور هم ولیدله، حکومت هم ولیدله. حکومت په صادراتو کې، حکومت په تولیداتو کې، حکومت په وارداتو کې او حکومت د ټکس او مالیاتو په راټولولو کې واقعا د قوي او اساسي زیان سره مخامخ شو، لکه څنګه چې نور هیوادونه مخامخ شول. خو په افغانستان کې بیا د اقتصادي ضربه زیاته وه. دا په دا معنا چې افغانستان متاسفانه 90% هغه هیواد دی چې خپل مصرفي توکي د نورو هیوادونو څخه واردوي، لکه د پاکستان څخه، لکه د ایران څخه، لکه د ترکیې څخه، لکه د چین څخه او لکه دا رقم د نورو منځنۍ اسیایي هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، هند او اروپایي هیوادونو نه. په دې اړه کې په دې مواردو کې افغانستان هم د اقتصادي ضربې سره مخامخ شو. خو فکر کوم چې خصوصي سکتور او دولتي سکتور دواړو د ستونزو سره مخامخ شول. په دې کې لازمه ده چې هم حکومت هم خصوصي سکتور په داسې طرحو پالیسیو باندې باید کار وکړي چې دواړه طرفه ډیر زیانمن نشي او د بودیجې د کسر، د بیلانس د کسر او همدارنګه د صادراتو، د وارداتو او د مختلفو تصدیو فکتورونو د ودې لپاره منظم او کوټلي ګامونه پورته. ښاغلی تلاش، اوس وړاندې د دې چې دوی په ګډه سره یو طرحه باندې کار وکړي، دغه زیان خو معلوم شي چې رښتیا موږ څومره زیان لیدلی دی، په داسې حال کې چې مالیې وزارت هم په دې تړاو د وړاندې خبرو نه ډډه کړې ده. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ زه فکر کوم چې د مالیې وزارت سره د خصوصي سکتور دوی باید په ګډه سره کینی او یو مشترکه منظمه سیستماتیکه پالیسی د کرونا د وایروس د تهدید لپاره باید چمتو کړي. لومړی حکومت
د حکومتونو سیاستونه په اقتصاد کې په داسې ډول دي لکه په نورو هیوادونو کې چې تجربه شول. په دې فکتور کې حکومت کولی شي چې ځینې تعرفې، ځینې مالیات او ځینې مالیاتي جرایم کچه ډیره راټیټه کړي او خصوصي سکتور ته د ودې زمینه برابره کړي. لکه څرنګه چې د بن په کانفرانس کې داسې پریکړې سوي وي چې د کمونیزم د اقتصادي نظام څخه کپیټالیزم اقتصادي نظام ته ننوتل په دا معنا دي چې حکومت به نظارت کوي او خصوصي سکتور به خدمات وړاندې کوي. یعنی نشي کېدلی چې هم حکومت خدمات وړاندې کړي او هم حکومت د نظارت وکړي. دا د کپیټالیزم په اقتصادي نظام کې دا موارد ډیر جدي او په ټکر کې دي. اما په کمونیزم بلاک کې یا په اقتصادي نظام کې دا بیا دواړه روا دي، کوم مشکل نه لري. خو د افغانستان په ګټه زه فکر کوم چې نیمه کپیټالیزم او نیمه کمونیزم اقتصادي بلاکونه به ډیر زیات د دوی په ګټه وي. دا په دا معنا چې که په ساده واضح توګه ووایم چې ټول لیدونکو په پوه شي، داسې سیاستونه باید حکومت غوره کړي چې هم خدمات ورکوونکی وي هم څارونکی وي. ولې که د دواړو نه مطلق دی مجازا وي، زه فکر کوم چې بیا هغه رقم لکه چې اوسني د افغانستان سیاسي جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، نظامی جغرافیه او همدارنګه مختلف عوامل چې په افغانستان کې موږ تاسې لاس او ګریوان یو، بیا دواړه بلاکه د کامیابېدلو په حالت کې نه دي. مکس کامیابېدل بلاکونه اقتصادي د افغانستان په ګټه باندې دي. اوس که بلې مسلې ته راشو چې حکومت باید په دې حالت کې څه باید وکړي، یو خو د تعرفو او د مالیاتي جرایمو د کچې فوق العاده راټیټولو موضوع ده. دویم که حکومت کولی شي چې د خصوصي سکتور سره په ګډه په هغو تصدیو یو پوښتنه به دلته مطرح کیږي ښاغلی تلاش، مالیاتي سپورټ کړي چې هغه ښاغلی تلاش ما پوښتنه مطرح کوله چې یو سیستم پوښتنه مطرح کیږي په داسې حال کې چې د هیواد اقتصاد د وړاندې نه ټکنی دی، په مالیاتي سیستمونو کې فساد شته دی، ستونزې او دا مسایل پکې وو، بیا په دې کې بیا د کرونا ویروس راغی. تاسو د حکومت د مرستو خبره وکړه چې حکومت باید خصوصي سکتور سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې اوس حکومت خپله هم د اقتصادي هغه د پیسو نشتون سره لاس او ګریوان دی، بیا حکومت به په راتلونکي کې څه ډول د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي. اوس یو بله ورسره پوښتنه دا مطرح کومه، هغه کارګر چې په دغه موده کې زیان لیدلی دی او په کور ناست دی او هغه مصارف هم چې دي د خپل جیب نه کړي دي او یا به ورسره وو یا به نه وو، اوس د دغه کارګر سره بیا څه ډول مرسته کیږي ښاغلی تلاش؟ جلیلي صاحب، لومړی خو حکومت ذخایر لري، یعنی مالی پیسې په واک کې دي، ډېر قوي ذخایر لرو په افغانستان کې چې هغه پولي دي، هغه داسې بحرانونو دپاره لکه د وایروس بحران، لکه د زلزلې یا نور آفتونه چې ستاسو خبره درسته ده. راځو دغه مالي ذخایرو ته همدومره فکر کومه دغه معلوماتو د مخې چې ما سره شته دی، همدومره به یې چې په هغه په د کرونا ویروس دپاره په کیټونو او دې مسایلو باندې وی ورکړي او په داسې حال کې چې اوس افغانستان د نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري او غواړي چې مرسته ورسره وشي. پاتې شوه د نورو ذخایرو مسله، هغه یو څه وخت نیسي او که چېرته د هغې نه استفاده کېدلی خو په دې تېر وخت کې به ترې سمه استفاده شوې او بیا به اوس نه اقتصادي ناورین وی نه به مالي ستونزې وی، هر څه به حل وی تر یو حده. زه فکر کوم چې دا په یو فکتور باندې نه خلاص کېږي چې حکومت د هر کار وکړي. ګورئ، د حکومت دپاره په اقتصادي ډګر کې څو لارې دي او څو چانسونه دي. لومړی
حکومت په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې کولی شي چې د مختلفو هیوادونو څخه هم نقدي پیسې واخلي د پور په صفت او هغه ټکټانه یې ډیره ټیټه وي د اوږد مهاله وخت لپاره وي. دا یو چانس. دویم چانس کولی شي چې جنس واخلي، لکه د هند هیواد څخه چې اوس غنم اخلي په افغانستان ته راځي، په مختلفو نانبیانو کې هغه پخیږي او توزیع کیږي. دا دویم چانس ده. دریم چانس IMF صندوق یا نړیوال بین المللي صندوق دې ته آماده ده چې هر هیواد ته په داسې ناورین کې پور ورکړي او هغه تریلیونونه ډالر لري د داسې مواردو دپاره ذخایر لري. څلورم چانس بانک جهانی، پنځم چانس اسلامي بانکونه، څلورم چانس نړیوال تجارتي سازمانونه، شپږم چانس افغانستان خوشبختانه د نړیوال سازمان تجارت عضویت لاسته لري، د تیر سازمان عضویت لاسته لري. دا هغه بهرني چانسونه دي چې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لارو باندې موږ کولی سو هغه افغانستان ته توجه جلب کړو او غریب او ناداره طبقه د پوشش لاندې راولو. راغلو داخلي موضوعاتو ته، داخلي سیاستونو ته. خوشبختانه تاسو ګوري چې اوس د افغانستان د حاصلاتو وخت ده، یعنی غنم د حاصل په وخت کې دي، جوار د حاصل په وخت کې دي، میوه‌جات د حاصل په وخت کې دي، او دا وایرس په داسې وخت کې په افغانستان ته اوج ته رسیږي چې ترڅنګ موږ هم په زراعتي برخه کې د حاصل په حالت کې ورننوتلي یو داخلي. دا حاصلات د حکومت او خصوصي سکتور واخلي د دهاقینو د زایینو څخه، دا د نه صادروي، دا د حکومت ذخیره کړي په دولتي تصدیو کې او په شخصي تصدیو کې او په ګودامونو کې. دا چې ذخیره شي د وخت په تیریدلو سره که دا وایرس وخت ونیوي او زیانونه یې ډیر زیات وو، هغه طبقه چې کراچیوان ده، هغه طبقه چې موچي ده، هغه طبقه چې نانوای ده، هغه طبقه چې کارګر دي، ګلکار دي او په مختلفو نورو برخو کې مصروف دي، لومړی په دې میوه‌جاتو، په دې حبوباتو او په دې مرستو باندې کولی شي چې یو جدي صحیح اساسي سروې وشي. د سروې په مطابق کې هغه فقیر او بیچاره کورنۍ مشخص شي، د مشخصو کورنیو سره مرسته وشي او دا مرسته نسبتا دوامدار وي. ترڅنګ کولی شو چې د مختلفو هیوادونو څخه لکه چې مخکې مې یادونه وکړله، موږ په ډیپلوماټیکو اقتصادي اړیکو باندې مختلف منابع، مالی، همدارنګه د جنس منابع دغه د ځان سره ولرو. او زه باور لرم چې د ورځ په تیریدو سره هوا هم په تودیدو باندې ده، نو انشاءالله د کورونا وایرس به هم تر یو حده ډیره مننه کچه راټیټه شي او نظام به دومره انشاءالله نه ناورین کیږي. کور مو ودان په اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش دا چې راغلی او خپل هغه معلومات د لیدونکو سره شریک کړل. کور مو ودان، سلامت اوسئ. مننه. او درنو لیدونکو اوس هم دمه د اغاز روز د خپرونې دوام. د افغان ولسمشر لخوا د طالبانو پر خلاف د پوځي عملیاتو د پیلولو موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد غبرګون ښودلی دی. خلیلزاد ویل دی چې د سولې د هڅو د ګډوډولو لپاره له دې وروسته نورې پلمې او بهانې ځای نه لري. خلیلزاد ویلي چې د داعش په لومه کې د لویدو او سولې د ګډوډولو پر ځای باید افغانان یو موټی شي او دا خطرونه له منځه یوسي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د امریکا څېړنې ښیي چې په افغانستان کې وروستي بریدونه طالبانو نه بلکې داعش کړي دي. ولسمشر ماڼۍ بیا ټینګار کوي چې طالبان پر زیاترو بریدونو کې لاس لري او نشي کولی له مسؤلیت څخه اوږه خالي کړي. طالبانو د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو د څېړنې غوښتنه هم کړې ده. په همدې موضوع را سره میلمه د سکایپ د لارې یوسف امین زازی سیاسي فعال دی چې د ده نظر او تحلیل پرې راخلو. ښاغلی زازی سلام درته وړاندې کوم. د افغان سولې بهیر تاسو څارئ، ګورئ چې
یو څه ګډوډي رامنځته شوې ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کیږي څوک یې مسؤلیت نه مني پرته د ګردیز د ښار چاودنه چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیسته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې دا بریدونه داعش ډلې کړي دي اوس څه فکر کوئ چې رښتیا هم څه روان دي فکر کوئ چې د افغان سولې بهیر رښتیا هم هغه لاره ورکه کړې ده مننه سلامت اوسئ ګورې موږ همیشه په دغو مواردو بحث کړی دی خپل نظریات مو د ولسو نړیوالو سره کړي دي حکومت ته مو خپل غږ رسولی دی تاسو په حرکت یې رسولی ګورې دغه جګړه داسې مبهمه جګړه نه ده هسې جګړه نه ده چې حکومت یې وایي یا امریکایان وایي هر څه معلوم دي هر څه واضح دي طالب واضح ده داعش واضح ده دا چې دوی مخکې نه مخکې پخوا ویلي وو 12 ترهګرې ډلې تروریستي ډلې 21 22 هغه مسله لږه د سوال لاندې وه اوس د جګړې کرښې معلومې دي څوک دي څوک یې تجهیزوي کوم چې ناراض دي وسلې څوک ورکوي مهمات څوک ورکوي او پټنځایونه یې چیرته دي په افغانستان کې نه څوک کومک همکاري وسکي دا څه معلوم امریکایان ولې اوس څه فکر کوئ چې ولې یو بل ملامتۍ بالاخره د دې وادي اصلي هدف څه دی تاسو ګورئ چې ولسمشر هم د جګړې اعلان خبره کړې ده یو ځل بیا افغان ځواکونو ته سپارښتنه امر کړی دی چې د وسلوالو طالبانو او نور ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړه پیل کړي نو که چېرته جګړه بیا روانه بیا خو د سولې خبرې نه کېږي ښاغلی زازی ګورې همدا خبره چې حکومت وایي چې دا حمله برید طالبانو کړی ده او خلیلزاد دوی امریکا وایي چې دا داعش کړی دی اول خو دا دوی یو بل څه معلومه حکومت دومره جرأت لري چې امریکا ته ووایي چې ته راوړه اسناد موږ ته مستند اسناد راوړه چې دوی داعش کړی دی نه یا حکومت د خپل یا امریکا د حکومت نه وغواړي چې ته راوړه اسناد راوړه حکومت دومره ویل دی د خلیلزاد د خبرو په غبرګون کې چې لا وخت دی چې په دې تړاو باندې څوک څه څرګندونې وکړي په دې تړاو باید څېړنې وشي بعد د هغې نه به معلومه شي چې رښتیا برید چا کړی دی او څوک پکې لاس لري بیا همغه خبره شوه څېړنه وشي وشي دا وشي ګورې دا تاسو پوهېږئ ولې جګړه نه ختمېږي زه داسې لنډې جګړې ختمېدو ته راشم ولې نه ختمېږي دوی خپلواکه نه دي نه حکومت خپلواکه دی نه طالب خپلواکه دی ګوره زه بیا هم درته وایم واضح درته وایم په افغاني په پښتو الفاظ ټول هېوادوال ته وایم د جګړې او د جنګ او د صلح کلي هغه سویچ ISI او د امریکا سره دغه جګړه ییزې اړخې ټول ISI او امریکایان دي فکر دی دا په شکل د اشکالو مستقیم غیر مستقیم امریکایان دغو کې لاس لري انګلیس کې لاس لري او پنجاب ISI په لاس لري دوی خپلواکه نه دي که چېرته خپلواکه وي زه به تاسو نه یو وړوکی سوال وکړم او د طالبان نه یې وکړئ که تاسې واقعا د حکومت نه یې وکړئ د طالبان نه او د امریکا نه یې وکړئ که چېرته دوی واقعا غواړي چې دغه جګړه ختمه شي او دغه ټول هغه جهتونه چې هغه تورونه په لګول کېږي ډېر لوی بحثونه دي د سیمه ییزو په کچه باندې په افغانستان کې دننه کچه خو دوی د راشي دغه مذاکرات بین الافغاني کې او یو درېمګړي د دې واک ورکړي که نه که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي او دایمي صلح راشي که دوی واقعا غواړي چې د افغانانو هغه متضرر افغانان د 15 میلیونه زه درته ښیم نو که همدا ستاسو خبره شي چې واقعا نه غواړي نو بله د تل دپاره به افغانان د جګړې سره لاس او ګریوان نو د جوړه شوې جګړه همدغې پاره ده دا ګورې دا جګړه د هغه پاره جوړه شوې دی چې افغانان باید تباه شي افغانان باید در په دره شي فکر دی دغه مونږ یو نسل پاتې یو د تقریبا د 50 نه پورته که نه دا ورو ورو د منځه لاړ شي او نوي ځوانان دي نوي ځوانان په بل شکل تربیه شي زیږتون یې بل شکل شي ساختګي قهرمانانو په باره کې کتابونه ورته جوړ شي د ساختګي مارشالانو په باره کې کتابونه ورته جوړ شي د مونږ نسل ته بیا هغه مکتب کې هغه تاریخ ولولي فکر دی دا یعنې دا هغه یوه لویه دسیسه د افغانانو د هویت په خاطر داعش د افغانانو د هویت په خاطر جګړه کوي طالب او تیر مجاهدینو دغه ټول په نوم د مجاهدین تاسو ټول افغانستان کوم حد ته ورسولو تاسو داسې فکر وکړئ
چې د یو مسلمان واقعا مسلمان چې دومره ماغزه نه لري چې زه د خپل هېواد ولې ړنګ کړم. دوی کې د احساس نشته زه ولې بې ګناه افغان ووژنم. ګوره روسان ووتل جنګ دوام لرلو او ویل چې تر څو چې روسان په افغانستان کې موږ جګړه کوو. روسان چې ووتل جګړه دوام لرله. طالبان هم د امریکایانو سره توافق امضا کړو هغه هم جګړه روانه ده. دا خو د کوم د څه رقم انسانان دي دا د څه رقم انسانان ښاغلی عزازی درسته ده درست چې دغه جګړه روانه ده او تاسو ویل چې دا به جګړه به همداسې روانه تر څو صادقانه عمل ګام پورته شوی نه د دې جګړې د ختمولو د خاطره. هیڅوک د خپلو ګټو د خاطره چیرته چې ګټې خوندي هر هیواد چې ګټې خوندي کیږي هغې ته دا مهمه نه ده چې دلته صادقانه عمل ګام پورته کړي څوک وژل کیږي څوک نه کیږي هغې ته دا مهمه نه ده هغې ته خپلې ګټې مهمې دي. اوس هم دې ته راځو چې د افغانستان حکومت په مشرۍ کې داسې یو څوک د افغانستان خلک لټول غواړي او هغې ته ضرورت لري چې حد اقل جګړه خو روانه ده هغه نسبي امنیت او هغه خپلې ګټې خوندي کړي داسې څوک تاسو وینئ؟ ګورې مونږ ډاکټر صاحب اشرف غني ته ډېره سخته تمه لرله ډېره سخته امیدواري لرله دا ورې مونږ رایه نه دي ورکړې په بل وارې مونږ ډېر کلک د ملاتړ وکړو ټول ولس دغه ملاتړ وکړو. مونږ سره ډاکټر صاحب اشرف غني ډېر مسایل بحث کړل ډېرو مسایلو باندې بحث کړو او د ښې حکومتدارۍ دپاره چې باید اقتصاد ورک شي ښه حکومتداري منځته راشي چور چاپاول او دغه ټولواکي منځته راشي مونږ څه ډېرې وعدې کړې په د خپلې یوې وعدې دی ونه درېدو ارګ ته ننوتو دروازې بندې کړې لاړ او ده خپله ویلې دا ډېر چالاکه سړی ده که ویلې چې ده به ویلې چې ما د دغه ارګ کې چاپلوسانو یا بل څه نه مات وژنو دغه پوهېدو چې زه ارګ ته ننوځم نو دا خبره راځه مونږ څه د دوی تعهد کړی وو دغه د دی بیا اوري دغه برنامه به یې دغه خلک بیا اوري ودې رسوي دی بیا اوري مګر هم دا چې ارګ ته ننوتو هر څه بس ننوتلو ځان یې پټ کړ تر ننه ورځې پورې بیا د مونږ سره نه ده ولیدل حتی څو ځلې مونږ خو هغه به حتما ټاکنیزې ویناوې وي که څنګه خو بس ټاکنیزې ویناوې دي که نه منم نه منم اوس راځو دغه ستاسو یو خبرې ته په کتو سره چې تاسو ویلې چې ولسمشر غني یاد کړو چې ډېر چالاکه سړی دی فکر کوئ دغه کومه لوبه چې اوس روانه ده که د هر هیواد د خوا نه وي که چېرته ولسمشر غني چالاکه وي نو بیا خو ګټونکی دا دی په دې لوبه کې نو خو ګوره موږ خو په پوه شو که نه خو نړیوال هم پوهېږي که نه تمامه دنیا پوهېږي نو څه باندې پوهېږي ښاغلی عزازی یو فکر ده یو ورې وغولیدو اوس خو نړیوال هم دته ګوري که نه د نړیوال امریکایان ولې لاړل طالبان څخه په څه په خاطر لاړل خو د دغه حکومت نه د دغه حکومتوالۍ نه په 18 کالو کې هغه د دوی پوه شو ما غږ تاسې لرئ بله بله مهرباني نو هغه نړیوال هم په دغه دوی پوهېږي که نه لاړل طالبان څخه دا د ټرمپ خبرې تاسو نه اورئ دغه د ټرمپ مخکني خبرې نه مې اورېدې چې دغه حتی روسان ته برات د دغه جګړې په خاطر باندې دغه دوی چې وایي چې نور مونږ دلته د پولیسو رول نشو ادا کولی د څه معنی خو په میدان یې پرېښي دي که وایي چې تاسو خپله پرېږدي او واقعا د افغانانو کار واقعا رښتیا هم امریکا د افغانستان حکومت سره یعنی په تفاهم کې نه ده رښتیا هم لاره جدا کړې ده او هغه ټاکنه چې دوی ورسره سوله کړې ده اشاره مې طالبانو ته ده اوس رښتیا هم امریکا د هغې دپاره غواړه ټاکنه طالبان دي که څنګه ګورې که چېرته دا خبره نه وای امریکایان د افغانستان حکومت سره ستراتیژیک قرارداد او امنیتي قرارداد دا حکومت د خپلو قراردادو پوښتنه کولی شي د امریکا څخه او پوښتنه کولی شي ولې نه عملي کېږي دا جرأت لري دا حکومت دومره جرأت لري حکومت خو ډېر زور وایي زه یې تا مصارف کوم زه تا مانه مه خفه کېږه زه دا کوم دا کوم بل خو کوم هغه لاسته راوړنې او امریکا واقعا د امریکا ګټه ګورې دته مهمه دي د ګټه ده هغه که مشروعي هغه که ظالمانه هغه که هر څه دته مهمه ظالمانه افغانستان ته راغی ظالمانه پریکړې کوي ظالمانه بمبارد کوي
او موږکان زمریان دلته جوړوي، پش بل شی دلته جوړوي، ساختګي شهر نه ډګر جنرالان او مارشالان دلته جوړوي. هغه د په لاس کې ده. اوس د افغانانو زموږ مسؤلیت زموږ مسؤلیت مهرباني. اوس د افغان سولې یو بل اړخ هم دی، هغه سیمه ییزه سیالي ده. په سیمه ییزه سیالي کې تاسو وینئ چې وړاندې هند راضي نه و او تر اوسه پورې هم راضي نه و هغه څه چې د افغان سولې برخه کې روان و. اوس هند او طالبان مخامخ کړي چې دوی سره مخامخ خبرې وکړي او یو تفاهم ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد څو وارې د سیمې هیوادونو باندې وګرځېد او د هغې سره سلا مشورې وکړې، اما بیا هم دغه سیمه ییزې اجماع کې د سیمه ییزې اجماع جوړولو کې دغه هڅې ناکامې وې. ایران هم په دې برخه کې د افغان سولې برخه کې راضي نه و. اوس فکر کوئ چې دلته داخلي بعدونه له امله دغه د افغان سولې بهیر ټکنی شوی دی او که نه هغه سیمه ییز سیالان چې راضي نه و دا ټول د هغې حضور دی او نه یې غوښتل چې امریکا هغه خپلو اهدافو ته ورسیږي، هر څه چې درلودل که د طالبانو سره د سولې تړون او دغه تړون هم تاسو ګورئ چې د ستونزو سره مخامخ شوی دی، عملي کیږي نه. تاسو داسې فکر وکړئ چې د دې دنیا دغه ټول دوربینونه دلته فعال دي، د سیمې هیوادو دغه ټول نظارت د افغانستان باندې دا استخباراتي تشکیل قسم په خدای ته وکړم چې دنیا راته حیرانه پاتې دی. دا څه رقم بې ادبي د مخکې ما هغه زه یو عسکر سړی یم چې دا څه ځناور دی، دا طالب یې ګوره، حکومت یې ګوره، چور چاپاول یې ګوره، مارشالي یې ګوره، خدمت نشته، چور ده، چاپاول ده، غصب ده، طالب ګوره دومره ګیرې پرېښه د پګړۍ ویلې ده، دنیا څه کوي دوی څه کوي. تاسې ما ته داسې هېواد وښیئ، داسې هېواد راته وښیئ چې هغه ستونزې نه لرلې، هغه مشکلات نه لرل. تاسې ما ته هغه نړۍ هغه دنیا وښیئ چې د یو بل څه معاملې نه لري، یو بل څه ارتباطات نه لري، یو بل څه همکاري نه کوي، یو بل باندې خپلې وسلې نه پلوري. تاسې داسې ما ته هېواد وښیئ په نړۍ کې د طالب دی ما ته وښیئ تر عربستانه پورې چې د دوی ډېر سخت ولاړ دي چې هغه د امریکا د روس د ټولو نړۍ سره اړیکې نه لري. موږ چې چا سره اړیکې پیدا شوې غواړو چې هېواد ورسره ښه کړو، نعره تکبیر الله اکبر. څوک بیا کمونیست نوم را باندې کېږي، څوک د ملحد نوم را باندې کېږي، څوک د بل څه نوم را باندې کېږي. او د ظالم بچی خو افغان راشه کېنه خو پف و چف خو د وطن نه آبادېږي. هغه د ګلبدین سیاف هغه دلته ننوتلي خو دغه وویل چې موږ چوک پف و رباني دې ویلې که نه چې موږ جوړوو. څه شول؟ وطن یې جوړ کړو، څه حال ته یې ورسولو. ګوره اړیکې د موږ دپاره ډېرې ضروري دي، بیا خصوصا د افغانستان دغه زخمي هېواد دپاره. دوی څه وکړل؟ نعره تکبیر الله اکبر د افغانستان کوم ځای ته ورسوله؟ خدای به کاشکې حقیقي وای. که چېرته حقیقي وای، ګوره ګلبدین یو مسلمان، داعش بل مسلمان، طالب بل مسلمان، ګوره سیاف بل مسلمان، محقق و خلولي و مسعود و پیغمبر رباني دا څومره مسلمانان هغه د اسلام د دغه ځای خو بیا یو ځای شي که نه، که تاسې خاینین نه وای، که تاسې د پردي پاله نه وای، خو یو ځای شو یو اسلام غږ جګ کوي که نه. هسې د خپله فکر د نور خو د ټول ملحد د ټول کمونیست دغه ټول بل تاسو خو یو. بله، اوس بالاخره خلک هم ستړي شوي دي ښاغلی زازی، په همدغسې لکه څنګه چې په دې تړاو باندې بحثونه کیږي، خبرې اترې کیږي، بالاخره د خلکو هغه ذهنیتونه هم د دغه خبرو نه ډک دي او نظریات هم او تحلیلونه هم هغسې دي، هغسې مطرح کیږي چې بیخي دغه واقعیتونه نه لري. اوس راځئ یو لنډه جنبندي وکړئ چې بالاخره څه ضرورت دی په اوسنیو شرایطو کې، څه باید وشي چې خپله د افغانستان خلک یو څه نسبي سولې ته ورسیږي او په امن کې اوسي. ګورې ورونو، دی مونږ هر څه پاتې کېږي، مونږ به وو که نه به وو. چا چې قتل کړی، چا چې چور کړی، چا چې چپاول کړی دی، د افغانستان د خلکو د نیوکو د لاندې د هغه مونږ ته سوله نشته. د مونږ د سیمې هېوادو نه داسې جرأت څوک نه لري چې پوښتنه ته وکړي چې وره ته د افغانستان نه څه غواړې، رسمي شکل ما ته یو څه راکړه. هېڅوک دا جرأت نه لري چې ته ما نه څه غواړې، څه رقم روابط راته غواړې د دې دفاع. بله تر څو چې بین الافغاني مذاکرات په داخل د افغانستان کې راځئ که نه د نر زمن شي،
راځئ په افغانستان کې نن کښېنئ، یو بې طرفه توافق وکړئ، د یو طرفه درېمګړي باندې توافق وکړئ. که تاسې نه لرئ چې موږ دلته ته معرفي کړو، یو 20 کسه 50 کسه دلته معرفي کړو، تاسې نه به تکړه یې، تاسې نه به هوښیار یې، تاسې نه معلمان یې، تاسې نه به پلار نیکه ښه فکر ده، نو راځئ که نه، که رښتا تاسې غواړئ چې په افغانستان کې سوله راشي، راځئ دغه ټول بحثونه څوک ملامت دی څوک نه دی ملامت، راځه چې په یو میز د افغاني راځئ چې په خپلو پټیو پولو کې وکړو. دغه د وکړي اشرف غني ته هم وایم، طالب ته هم وایم، د هر یوه ته وایم. ډېره زیاته مننه وبلېدل شي چې دغه ستاسو غږ څومره اورېدل کېږي ښاغلی اعزازی. نه اوري، نه نړیوال اوري، نه د ولس اوري، نه د ولس راجګېږي. موږ خو والا مریم وغږ شه، موږ خو په ذات خدای خوب رانه ورک ده چې دا څه رقم جهالت ده، دا څه حال ده. ولس ویده، خاین، چور، چپاول، طالب مې وژني، حکومت هم قرار دی بی جانه ده که بابو ګله ورسره ناسته ده، هغه همدغه لبسرونه دي، مزې دي، عبدالله مرجانه شیان غواړي، پیسې غواړي، چوکۍ غواړي، څوک مارشالي غواړي. دا څه حالت دی، دا څه فجایع ده، دا څه جنایت ده، دا څه ملک شو. لږ شرم باید پکار دی، هم طالبانو ته هم د دغو لعنتیانو ته. ډېره زیاته مننه ښاغلی یوسف امین زازی سیاسي فعال دا چې راغلی او خپل تحلیل دې د لیدونکو سره شریک کور مو ودان سلامت اوسئ. او اوس هم وخت دمې دی. ولسمشر غني په ځانګړو او کمانډو ځواکونو غږ وکړ چې تورې له تکې راوباسئ او خپل پټ ځواک دښمن ته ور وښئ. ولسمشر غني دغه سرتیرو ته د وینا پر مهال ویل چې ټول پوځي عملیات په دقیقه توګه پلان شوي او اوس وخت دی چې ځواکونه په خوځښت راشي. که څه هم هغه په خپلو خبرو کې د طالبانو نوم وانخیست، خو زیاته کړې ده چې د عملیات د بې ثباتۍ لپاره نه بلکې د ثبات او سولې لپاره د شرایطو د برابرولو لپاره پیل شوي دي. په کابل او ننګرهار کې له بریدونو وروسته کله چې ولسمشر پوځ ته د یرغلیزو عملیاتو سپارښتنه وکړه، هغه د ځانګړو او کمانډو ځواکونو قلوردو کې سرتیرو ته ورغی او ټینګار یې وکړ چې دا پوځونه به د دښمن ملا ورماتوي. امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشید. روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان ببینه. ولسمشر غني دا ځل د وسلوالو طالبانو نوم یاد نه کړ، خو زیاته یې کړه چې د عملیات او جګړه د بې ثباتۍ لپاره نه بلکې د سولې لپاره د شرایطو د برابرولو لپاره کوي. باید شاهد تحرک همه جانبه باشند که به مسئولیت و دقت طرح‌ریزی شده. اینال ضرورت است که بفهمند که مشت قوای خاص افغانستان، مشت کماندوی افغانستان، مشت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان چطور دان از اینا را مشکنن. په همدې وخت کې افغان پوځ یوه تازه ویډیو خپره کړې چې وایي د فاریاب په مرکز میمنه کې یې د طالبانو مرکز په نښه کړی دی. دغه راز پوځ وایي چې په بدخشان کې یې څو کلي له طالبانو نیولي. و ما بسیار دلیرانه منعکس فیض عین در سرکوب دشمنان افغانستان از قوت اعظمی قابلیت و ظرفیت‌های اعظمی خود استفاده خواهد کردیم. زمان کاهش خشونت و بعدا مدافع فعال را با دیسیپلین عالی عسکری مراد و تطبیق کردیم و حالا نظر به امر شما به حالت تعرضی میگذاریم. د افغانستان په سوله کې ښکېلو هیوادونو د ولسمشر غني لخوا د جګړې د اعلان ننګه نه ده کړې. له بلې خوا طالبانو هم په غبرګون کې د پکتیا په مرکز کې د پوځ په ودانیو د موټر بم برید وکړ. فواد امان د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال سره هم د اوس د سکایپ د لارې په خپرونه کې مېلمه دی په سر کې ورته ښه راغلاست ویو. ښاغلی امان خپرونې ته په خیر راغلی، مننه ډېره زیاته چې وخت دې راکړو. ریپورټ مو واورېدلو ولسمشر غني افغان ځانګړو ځواکونو ته په ټوله کې افغان ځواکونو ته امر کړی دی چې یرغلیز حالت غوره کړي، یعنې ترهګر په نښه کې.
اوس چې تاسو ته امر شوی دی راځئ په سر کې راته دا ووایئ چې څه ډول به د وسلوالو طالبانو څخه تاسو خپل غچ اخلئ او د ترهګر څخه به غچ اخلئ په داسې حال کې چې د هېواد په یو شمېر ښارونو کې دیو بریدونه وکړل او تلفات ملکي خلکو ته او همدارنګه افغان ځواکونو ته واړول لکه د ګردیز ښار هغه پیښ ته چې راځو چې د افغان ځواکونو یعنې د پوځ سرتیرو تاسیساتو یو برخه یې په نښه کړې ده تاسو د مقابل کې ورته څه ځواب لرئ درنو لیدونکو فکر کوم چې د تخنیکي ستونزو له امله د ښاغلي امان غږ نه لرو زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې یو ځل بیا د ښاغلي امان سره اړیکه پرې کړي لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ له هغه وروسته چې ولسمشر غني افغان ځواکونو ته د یرغلیز حالت امر ورکړی دی او اخوا طالبانو هم غبرګون ښودلی دی چې دیو باید پر وړاندې خپل هر عمل چې ترسره کیږي پر وړاندې غبرګون ښیي موږ هم بیا هڅه کوو چې د ښاغلي امان سره اړیکه ونیسو او د ده څخه جزئیات راواخلو چې رښتیا هم افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې او د ترهګرو پر وړاندې څه ډول پلانونه لري او آیا رښتیا هم د سولې خبرې ختمې شوي دي د ښاغلي امان څخه به بیا جزئیات راواخلو درنو لیدونکو له کله نه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی دی د هغه وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې همدا روانې وې زندانیان هم تبادله شروع سره خو بیا هم افغان حکومت او طالبان ونه توانېدل چې دغه تاوتریخوالی راکم کړي په وار وار افغان حکومت په وسلوال طالبانو غږ وکړو چې تاوتریخوالی دې کم کړي اما دغه تاوتریخوالی کم نه شو او بالاخره خبره دې ته ورسېدلې چې په یو شمېر ښارونو کې د هېواد په یو شمېر ښارونو کې بریدونه وشو او پر وړاندې افغان حکومت هم غبرګون وښود یو ځل بیا ښاغلی فواد امان را سره په خپرونه کې وصل دی ښاغلی امان د خپله پوښتنه تکراروم بالاخره د جنګ اعلان شوی دی افغان پوځ د ترهګرو او په ځانګړې توګه د طالبانو پر وړاندې داسې څه چمتوالی لري چې بالاخره په د هېواد په یو شمېر ښارونو کې د وروستیو بریدونو بدله واخلي بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و سلام به بیننده های تلویزیون آریانا نیوز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پس از هدایت جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان سرقماندان اعلای قوای مسلح فعلا به گونه کامل در حالت تهاجمی قرار دارند در هر 24 ساعت دهها حمله تهاجمی را چی از طریق هوا چی از طریق زمین عملیات‌های کماندویی عملیات‌های خاص شبانه را علیه طالبان را اندازی می‌کنند شب گذشته سخت‌ترین شب در طول یک ماه گذشته طالبان بود 29 تن از طالبان در ولایت هلمند در نتیجه حملات هوایی و همچنان عملیات‌های کماندویی به هلاکت رسیدند. در اروزگان 23 هلاکت رسیده، در تلفات خیلی سنگین طالبان وارد گردید. در پکتیکا به ترتیب تلفات خیلی سنگین به طالبان وارد گردید. فعلا طالبان به شدت زیر فشار نظامی نیروهای افغان قرار دارند و با گذشت هر روز تعداد تلفات طالبان، تعداد عملیات‌های نیروهای افغان علیه گروه‌های توریستی افزایش پیدا خواهد کرد. ما به گونه کامل آمادگی را به خاطر اجرای عملیات‌های تهاجمی علیه طالبان داریم. شما با گذشت هر روز شاهد تحولات و همچنان شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهید بود. ما فعلا در حال آمادگی به خاطر تعداد عملیات‌ها افزایش تعداد عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار داریم و امروزه البته بیشتر عملیات‌ها به شکل خاص عملیات‌های کماندویی عملیات‌های هوایی صورت می‌گیرد.
مواضع طالبان، مخفیگاه‌های طالبان، مراکز بود و باش طالبان شناسایی شده یا به ترتیب به نوبت مورد هدف حملات قرار خواهند گرفت. تاسو وړاندې هم دغسې پلانونه درلودل که څه ډول یعنې جنګ ته آمادګي درلودله؟ خب نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از هر لحاظ در حال آمادگی به خاطر دفاع از جان مال مردم افغانستان، به خاطر دفاع از افغانستان، به خاطر دفاع از خودشان علیه گروه‌های تروریستی دارند. ما چی در زمان در حالت دفاعی قرار داشتیم، چی در زمان در حالت دفاعی فعال و چی اکنون که در حالت تهاجمی قرار داریم و آمادگی داریم به خاطر اجرای عملیات ها، به خاطر دفع و طرد حملات توریستا. نیروهای افغان در حالت آماده باش قرار دارند، در هر موقع و زمان یا آماده هستند که حملات طالبان را دفع و طرد کنند و حملات طالبان جواب داشته باشند و همچنان عملیات ها را به شکل تهاجمی راه اندازی بکنند. همون شکلی که رئیس جمهور هدایت دادن به نیروهای افغان که باید قوت زور خود به طالبان نشان بدین و یا همدلته مې پوښتنه کوله ښاغلی امان. بله، همدا پوښتنه مې کوله چې کله چې ولسمشر غني کمانډو ځواکونو ته وایي چې اوس یې وخت را رسېدلی دی چې خپل زور وښایي، یعنې داسې څه به تاسو ښکاره کړئ چې په تېرو کې د افغانستان خلک لیدونکي نه وي، داسې د څه شاهدان به یې موږ؟ خب شما شاهد هستین که در سال گذشته و در سال روان خورشیدی بیشترین تلفات به طالبان وارد گردید. تعداد ساعات و اراضی گسترده از وجود طالبان پاکسازی شد. ولسوالی‌های زیادی از کنترل طالبان بیرون شد. امروز ساعات و اراضی که زیر کنترل طالبان به مراتب محدودتر و کوچکتر از اراضی است که 3 سال پیش 4 سال پیش در کنترل طالبان قرار داشت. شما شاهد هستین پیش از توافقنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا نیروهای افغان در یک موقع قرار داشتند که هر روز شما شاهد پیشرفت و تحولات در جنگ افغانستان به سود نیروهای افغان بودین. شما در روزهای آینده دوباره منګه په تېرو کې د داسې خاص کوم تحول لیدونکي نه و، اوس به څه تحول رامنځته کېږي، کوم بدلون به رامنځته کېږي چې رښتیا هم حداقل د طالبانو هغه ادعا چې وایي 50% یا 80% خاوره د دې په لاس کې ده. موږ بېګا د ښاغلي سهیل شاهین سره مرکه درلودله او همدا خبره یې باندې ټینګار وکړو چې 80% او 70% خاوره زموږ په لاس کې ده. اوس تاسو دا څنګه ثابتولی شئ چې نه دا د افغان حکومت په لاس کې ده؟ خب طالبان در هر حالت شما دروغ میگن، هیچ حرف از با حقیقت سازگاری ندارد. دروغ در واقع در وجود طالبان سرشته و یک موجودی هستند که جز دروغ، جز ایجاد وحشت و دهشت دیگه هیچ کار ندارند و آجنده و اهدافشان در افغانستان همی است. خب یا زمانی که ادعا میکنن که به این تعداد اراضی و این فیصدی اراضی را زیر کنترل خود دارن بیان ثابت بسازن، یا بیشترین عملیاتشان، بیشترین فعالیت‌هایشان متمرکز به اجرای عملیات‌های تروریستی، عملیات‌های انتحاری و عملیات‌های انفجاری است. در هیچ جایی یا نمیتونن به گونه جبهه‌ای با نیروهای افغان بجنگن که نیروهای افغان به خاطر اجرای عملیات علیه طالبان بیرون میشن از مواضعشان و میخوان که با طالبان مقابله شوند. طالبان فرار میکنن. چگونه این اراضی یا ساحات سخنگوی طالبان بیان میکنه در کنترلشان است که یا نمیتونن اون ساحات حفظ بکنن. در سال گذشته و در سال روان خورشیدی در مجموع 13 ولسوالی به گونه کامل از وجود طالبان آزاد و پاکسازی شد و با گذشته روز نیروهای افغان در حال پیشروی هستند. از زمانی که نیروهای افغان دوباره در حالت تهاجمی قرار گرفتن به اساس هدایت رئیس جمهور 14 قریه روز گذشته در یکی از ولسوالی‌های ولایت بدخشان در ولسوالی تشکان از وجود طالبان پاکسازی شد و همین ترتیب شما در هفته‌های آینده، حداقل در روزهای آینده تا آخر هم هفته شما شاهد خواهید بود که چقدر نیروهای افغان پیشرفت خواهند داشت و چی تعداد ضربات و حملات علیه طالبان راه اندازی خواهد شد و تلفات طالبان را شما شاهد خواهید بود که به چی اندازه افزایش پیدا خواهد کرد که بی سابقه خواهد بود و به این ترتیب ما پلان داریم قریه‌ها و ولسوالی‌هایی که در کنترل طالبان است ان شاء الله به زودی از وجود طالبان پاکسازی خواهند شد. ام دغه وروستۍ خبره ته ستاسو په کتو که تاسو چیرته دغه تجربه کړې وي چې کله هم چې د کابل څلور دروازونه بهر کېږي نو د که نظامی کاروانونه که هر نظامی کاروان چې د وسلوالو طالبانو د کمین سره مخامخ کېږي، لکه یو مثال زه در کومه چې که
د ارغندې د ګیټ نه موږ هغه طرف ته لاړ شو، نو په میدان وردګو ته تر څو رسیږو، حتی هغه دغه چک ولسوالۍ ته چې رسیږو د څو کمینونو سره مخامخ کیږي، نږدې ځایونو کې وسلوال طالبان راوځي. داسې څه تاسو ویلی شئ او داسې اطمینان ورکولی شئ چې رښتیا هم که حد نسبي دغه ولایتونه چې د وسلوالو طالبانو څخه ډک دي، خصوصا میدان وردګ ولایت یا کابل سره نږدې ولایتونه، دا به د وسلوالو مخالفینو د شتون نه په بشپړه توګه پاک کوي. داسې یو څه پلانونه تاسو منظم لرئ؟ خب من پیشتر گفتم که طالبا یک جای ثابت ندارن یا در موقعیت ثابت همیشه حضور نمی داشته باشند یا در حال اما تاسو ولې نه تعقیبوئ ښاغلی امان؟ ولې ملي دفاع وزارت تعقیبوي نه؟ زمان درنو لیدونکو د ښاغلي امان سره بله مهرباني. داریم. بله مهرباني. خب شما طالبا متاسفانه ما پیشترم بیان کردم که با همیشه در حالت تحرک قرار دارن، در حال فرار هستن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان او را تعقیب میکنه. زمانی که ما پیشتر بیان کردم که 33 طالب 23 طالب در ولایت ارزگان، به می ترتیب 29 تنشان در ولایت هلمند به هلاکت رسیدن. این در واقع دستاورد است. زمانی که ما قدرت نمی داشته باشیم، زمانی که نیروهای افغان توانایی نمی داشتن، زمانی که یا پلان استراتژی نمی داشتن، زمانی که عملیات های تهاجمی راه اندازی نمیشد، چطور به این اندازه تلفات در 24 ساعت گذشته به طالبان وارد میگردید؟ در هر 24 ساعت بیشتر از 100 طالب کشته میشن و می ترتیب ده ها تنشان زخمی میشن و با گذشت هر روز مواضع طالبان، مراکز سوق اداره طالبان در افغانستان نابود میشه. این در نتیجه فعالیت های نیروهای افغان است، در نتیجه فعالیت هایی است که نیروهای افغان طالبان را زیر تعقیب و کنترل دارن، در هر منطقه و در هر ساحه و اراضی یا را پیدا بکنن، بلا فاصله علیشان اقدام صورت میگیره. خب اگه تحرکات وجود نمی داشت، اگه فعالیت نیروهای افغان نمی بود، امروز ممکن طالبان تعداد زیاد از ولسوالیا و ولایت‌های افغانستان را در کنترل خود می داشتن. حتی سال گذشته یا پلان داشتن کابل را تصرف کنند، بالای کابل عملیات‌های تهاجمی را به شکل گسترده می‌خواستن راه اندازی بکنند. در ولایت‌های امجوار کابل یا موقعیت گرفته بودند، جابجا شده بودند و می‌خواستن عملیات را به شکل گسترده بالای کابل راه اندازی بکنند. اگر پلان وجود نمی داشت، اگر برنامه وجود نمی داشت، اگر استراتژی وجود نمی داشت، امروز کابل در کنترل طالبان می بود و می ترتیب مثل کابل ده ها ولایت دیگه ممکن در اداره دولت افغانستان بیرون میشد. بنابراین طالبان، ما پیشتر هم براتون بیان کردم، جز دروغ، جز ایجاد شایعه و پروپاگاندا دیگر هیچ هدف و کار ندارن و هیچ دستاورد ندارن. دستاورد از یا اجرای عملیات ها در اماکن مسکونی و غیر نظامی است. حمله در شفاخانه در غرب کابل در واقع نشان داد که طالبان دشمنی آشکار با مردم افغانستان دارند. در همسویی با گروه‌های توریستی دیگه میان افغان‌ها را از بین میبرند، افغان‌ها را میکشند، خون افغان‌ها را در جاری میسازند و میخواهند که مانع پیشرفت و تامین سال در افغانستان شوند. و نیروهای افغان در واقع مردم برخواستند و تا آخرین دم حیات در این راه مبارزه خواهند کرد و این جنگ برای ما، برای نیروهای افغان، جنگ مقدس است. درست. اوس راځو یو وروستۍ پوښتنه مطرح کوو، په همدې سره به تاسو سره خدای پاماني مو وکړو. خو آیا د وسلوالو طالبانو لاس به دومره لنډ شي یا تاسو به هغې داسې عملیات به د هغې پر وړاندې ترسره کوئ چې بالاخره حداقل مرکزي ولایتونه لکه خپله په پلازمینه کې نور د ترهګرو هغه شتون نه وي او لاس لنډ شي، په کابل کې بریدونه ونه شي، لکه په لویو ښارونو کې لکه ګردیز کې دیو داسې توان ونه لري چې په تاسو باندې په ښارونو کې بریدونه وکړي. که جګړه یې خو په لومړۍ کرښې او ولسوالۍ او په غرنیو سیمو کې به وي، اما دیو دا توان د لاسه ورکړي چې په لویو ښارونو کې په تاسو باندې افغان ځواکونو باندې بریدونه وکړي. دا اطمینان د افغانستان خلکو ته ورکولی شئ؟ خب عملاتی که در کابل صورت میگیره، شما مطمئن باشین از جمله ده ها حمله است که طالبان طرح و پلان میکنن. از میان 10 حمله طالبان و دیگر گروه های توریستی موفق میشن یک تا دو تاش اجرا بکنن.
نیروهای افغان پلان‌های طالبان را دفع میکنن، طرد میکنن. اگر فعالیت و تحرکات نیروهای افغان نباشه ممکن هر روز یا در هفته 2-3 حمله مثل حمله شفاخانه در غرب کابل صورت بگیره. از هر 10 حمله طالبان موفق میشن یا دیگر گروه‌های توریستی موفق میشن که 1-2 حمله را اجرا بکنن که این کارم نباید صورت بگیره. خب با گذشت هر روز تلاش‌ها بیشتر میشه. ما با توجه به تجربیات گذشته، با استفاده از تجربیات گذشته، کوشش در وزارت دفاع افغانستان از نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت میگیره که خلاها پر شوند، دیگه هیچ مجرا و فرصت باقی نمونه که یو وروستۍ پوښتنه نبله کومه ښاغلی امان چې اوس مې په ذهن کې راغله دغه د طالبانو د سیاسي دفتر واین سوال شاهین سره چې دا مرکه وه دوی ویلې که هر افغان حکومت هر ګام چې پورته کړي زموږ پر وړاندې نو د هر عمل به عکس العمل ولري. معنا دا چې هغوی به هم ستاسو پر وړاندې ګام پورته کوي، داسې چې چمتوالی ورته لرئ؟ خب ما پیشتر هم براتون بیان کردم طالبان دروغ میگن. تواناییشان، آمادگیشان به خاطر جواب دادن به عملیات‌های تهاجمی نیروهای افغان هم نیست که بیان در داخل شهرها در کابل و دیگر شهرهای افغانستان در میان افغان‌ها انتحار انفجار بکنند. همین پلانشان است، همین برنامهشان است. خب به خاطر دفع پلانشان ما برنامه داریم. کنترل خود بالای دروازه‌های شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان بیشتر ساختیم. تعداد نیروهای بیشتر در اطراف کابل مستقر شدند. به همین ترتیب آمادگی‌ها به خاطر جلوگیری از حملات توریستی طالبان در میان افغان‌ها در شهرهای افغانستان بیشتر شده و فعالیت‌های استخباراتی هم مضاعف شده و در کنار از این کوشش صورت میگیره که از یک جهت طالبان در جبهه‌های نبرد زیر فشار قرار بگیرن، از طرف دیگر کوشش به این است که نگذاریم و یا داخل شهر نفوذ بکنن و در میان افغان‌ها بیان انتحار انفجار انجام بدن و ډیره زیاته مننه. د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال فواد امان ډیره زیاته مننه چې راغلی او وروستي معلومات د خلکو سره شریک کړل. کور ودان سلامت اوسئ. او درنو لیدونکو په همدې سره راورسېدو د آغاز روز د خپرونې پای ته.